سني چې او د ښځې چې به ډانس پارټیانې کولې تا ته پته وه؟ ما له پته وه که نه دا ډانس پارټۍ کې دا زما زوی کړې ده که نه. دا کمې جینکو باندې چې خاوندان پارټیانې کوي دا ټولې خفه دي؟ ټولې خفه دي سر جي د یو هم صحیح ژوند نشته ټولې خفه دي مونږ سره به ملاوېدې ژړل وي. کم الکان چې ډانس پارټیانې کوي د ټول چې نشي وکړي چې نه کوي بیا ډېرې زیاتې خوښي که نه دغسې و د واده خواهشمند وي دا ښه خبره ده که بده؟ چې کوم د اسلام آباد نه هم در وغوښتم وي بس د اسلام آباد کې به کار نه کوي تر دې حده پورې د ما نه پاسپورټ واخیستو هغه یې موشلولو وي بهر به هم نه ځي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرائم کہانی. ګرانو مرګرو د ډانس پارټیانو په وجه کورونه څنګه ورانېږي په دې حوالې سره به موږ تاسو له یو تفصیلي رپورټ درکو او په دې رپورټ کې به موږ تاسو ته هغه حقایق ښایو چې هغه به دې نه پیله نه تاسو اورېدلي وي او نه به هم لیدلي وي. دا تفصیلي رپورټ موږ سره وګورئ. راځئ. डी एस पी رحمان بابا دیار خان سره ولاړم دینه و پښتنه کو د هفتې په شپه چې کم 302 شوی وه هغه وکوم بیان کی او بیا دی ملزم ته څنګه ورسېدل. السلام علیکم جی خیسر بھائی شکریہ تاسو ادا کوم چې تاسو راغلی او دومره هغه مو کو دا جی په 4 تاریخ باندې د شپې 2 بجې موږ ته اطلاع ملو شو چې داسې یو لاش هسپتال ته راوړی دی بیا چې موږ لاړو او هغه معلومات مو کړو نو دا لیډیز وسره و دی غلط بیانې کوله چې موږ د ډانس پارټۍ نه راتلو شهید آباد نه علاقه تانه پندو کې موږ ډانس پارټي وکړو بیا بلې پارټۍ له تلو هغې کې په لار باندې پسې موږ پسې په موټر سایکلو باندې په 3 موټر سایکلو باندې کسان رالو موږ یې دلته ودرولو او فایرنګ را باندې وکړو زما خاوند یې قتل کړ او چې دا موږ انټاروګیټ کړه خبرو کې نو د دې بیانونو کې تضاد راته نو موږ ته پته ولګي چې دا سنیچنګ مسله نه ده دا نوره مسله ده اخر کې بیا دې په خپل عمل چې یو داسې خبره وه نو بیا دا څه وې دې څه وې چې څنګه خبره دې ده ووایي چې موږ په رشکه کې راکېناستو دې خوا راتلو بل ډانس پارټۍ له او دا هلک موږ پسې را روانو خو چونکې زما دې سره رابطه وه موږ 10 ورځې مخکې ما د بیګ نه پیسې روغ کړي 20,000 روپۍ او په هغې م تماچه اخیستې وه په دغه کې او په هغې باندې موږ ټیسټ فایر هم کړی و چې دا تماچه چېرته وندرېږي نو بیا تماچه ما دله ورکړې وه مودې په رابطه کې چې زما دا خاوند به وجنې او زه به تا سره نکاح کوم بیا دې خبره باندې شک پې ستاسو څنګه رالو چې څنګه تاسو یې د سنیچنګ یادو نو شک جي دا راغی چې په سنیچنګ کې خو چې سړي ولي نوبت دې ته راشي چې څوک څه نه ورکړي نو بیا سړي ولي خو هغې ته خامخا پیسې والي موبایل والي خو د دې نه پیسې تللی وي نه موبایل تللی و او نه سنیچنګ دغه وکړو دا اصل خبره دا وه جي ستاسو نوم دی سایمه پولیس ولې نیولې؟ بس پولیس په جرم کې نیولې د څه جرم کې نیولې؟ خاوند ستا خاوند څه نوم و؟ محمد سفیر عرف سني سره ستا کله واده شوی و؟ 10 کال شو څو بچي دي؟ 3 10 کاله سره د واده وشو نو سټارټ نه به د باندې ډانس پارټیانې کولې؟ جی سٹارټ نه یو کار به نه کله چې تا سره واده کېده د سره دی نو هغه ټایم تا ته پته و چې دې ډانس پارټیانې کوي په جینکو؟ ما د دې پته وه خو مطلب دې پته نه و چې په ښځو باندې مطلب فنکشن کوي ما خو دې ډي جې چلی کنه دا خو داسې وکړم چې ته به په کور ناستې زه به کار روزګار کوم تیز به ویل ها بیا تا ته پته وه کور کې تا د په خوښه باندې ډانس پارټیانې کولې جنګ جګړې کله شروع شوې؟ جنګ جګړې خو شروع نه وي شرابونه هره شپه شراب هر یو نشه به یې کوله زما به یې نه منله خو بیا به ما په دې کې بس ګزاره کوله مې خیر دی په دې کې مې ماشومان هم شو 3 خو د بیخي نه سمېدو بیا ما دې ورکو هسپتال کې آیس پې چالو کړل ګولۍ چالو کړې والټه کول به یې کول بیا دې ما ورکو هسپتال کې هسپتال نه و د دې صحیح شو بیا مونږ ډانس پارټي و شهید آباد کې هلته کې لاړو چې هلته نه مونږ را روان شو نو دې دغه کې زمونږ پروګرام وبلو نو هلته کې مونږ پروګرام نه تلو مونږ هلته لا نه ورسېدلي چې د رنګونه کول منیف زما خاوند پسې رنګونه کول زما پروګرام دی ماله راشه ډېر زیات تنګولې راغشتو نو بس بیا چې مونږ هلته نه راغو زمونږ رشکې پسې د رشکه وه دا هغه رشکه ودرو زما په خاوند وي دې نه کوشو زمونږ رشکې ته راوړېږه زمونږ رشکې ته راوړېږه مونږ د ده رشکې ته راوړېدو مطلب چې مونږ د ده رشکې ته راوړېدو نو زما خاوند ورته ویلې ستا پروګرام کوم ځای کې دی مونږ تا سره ځو ده ورته یې راځه که نه وایي ما پروګرام شته دی ځان سره روان کړو
چې پول ته راورسېدو بس هغې نه پس بیا د مونږ ته ویې رشکې نه کوزېږئ ځان له ټیکسي وکړئ ځئ تاسو وایي تاسو ځئ ځان له ټیکسي وکړئ چې مونږ هغه خاوند مې نه کوزېدو هغه وایي نه دا ما ته ویلي چې پروګرام دې ځو ته ما پروګرام ځي ته ورسوه وایي نه وایي دلته کې کوژوئ وایي دلته کې کوژوئ ځم کور ته وایي تاسو ځان له ټیکسي وکړئ تاسو هم کور ته ځئ چې مونږ د رشکې نه راکوزو نو زه خاوند نه مخکې وم دی ما پسې و چې د شاته نه فایرینګ وکړو د رشکې نه او دی مونږ نه وتښتېدو نو تا پولیس ته بیا ولې دروغ ویل چې دا شو کوه نه زه یارېدلې وم سر جي ډېره زیاته یارېدل هغه د هلک نوم دې ولې نه اخیستی د ده په خبرو کې زه راغلم د ما ته وایي داسې به نه وې داسې به ویلې د سره ستا کله نه تعلق و زما خاوند خو 2 کالونو د سره ستاسو نه خو زما کالونه نه زما مطلب 2 کالو مینس کې زما د سره مطلب 3 میاشتې کېږي چې د سره زما تعلق چالو شوی نو د خبرو کې ته څنګه رالې د تا ته څه ویل چې دی به مړ کړم تا سره به واده وکړم او زه به تا په عزت کښېنوم او دمکیانې هر یو شی به یې مال راکولو او ډېرې زیاتې دمکیانې بیا اخره کې ما ته وایي صحیح ده زه تا نه مړه کوم زه به تا سره واده کوم زه به ستا خاوند لرې کوم زه به ستا بچي هر یو شی تا به زه په عزت په کور کښېنوم اوس زما سره دومره غټه دوکه وکړه یو خو په ما خاوند لرې کو بل مې بچي خوار شو بل مې کور داسې شو چې کله تا خاوند مړ کړ د په رضا باندې دواړو باندې نو څه دوکې د سره کوس د سره واده نه کوي اوس که سر جي ما سره واده کوي خو زه د سره نه کوم نو تا خو نقصان وکړه که فایده دی وکړه بس نقصان خو مې کړی دی خو هم هر څه د په وینا ما کړي دي نه ته د په خبرو کې ولې رالې بس پوه نه شوم د په خبرو کې رالم خو ده به ما ته رنګونه دمکیانې هر ځای ته به دی ما پسې فنکشن مطلب ده به زه نه پرېښودم په یو ځای کې کله چې ستا خاوند مړ شوی ده سره رابطه کړې ده بیا جی ده بیا ما سره رابطه داسې نه ده کړې او تاسو نه سبق ویلی دی ما وومه پورې ستا کور والا ته پته وه چې دا کم چا کره دا واده کوم دي پاټیانې کوي نه زما پلار چې و ښارې و زما چې خپل خاوند کم مړ شو د هغه پلار هم ښارې دوی دواړه ملګري وو ښه ستا پهله واده شوی و نه هغه ښارې و صحیح ده نو زه خپل ستا یو واده شوی و ښارې څوک یاد دی دکه محمد سفیر دا ښاریان دي که نه او جي نو دله زه په پلار په خپله خوښه ورکړې وم ای ته پته وه چې دی پې پاټیانې کوي هغه ته داسې پته نه وه به چې زما نیکو شو زما پلار ویلي مونږ په یوه خبره یو که نه لکه زما عزت په نه دغه کې وایي بس ما ورکړې په تا باندې پاټیانې کې که هر څه کوي ما ورکړې خو ډېر زیات خفه و ټول زموږ خاندان خفه و چې داسې خلکو کې مطلب تا ولې لور ورکړه ډېر غټ نقصان ونه کړو چې خاوند دې مړ شو ته به جیل ته لاړه شي او بچي دې هم داسې پاتې شو به ډېره زیاته خفه یم خو د ده په خبرو کې راغلی یم د ده په خبرو کې راغلی یم اوس دی ما باندې دا کمې جینکو باندې چې خاوندان پاټیانې کوي دا ټولې خفه دي ټولې خفه دي سر جي د یو هم صحیح ژوند نشته ټولې خفه دي مونږ سره به ملاوېدې ژړل به او څه نشې کوئ تاسو مونږ زه نشه نه کوم دا نور جینکې څه نشې کوي مطلب ډانس ګولۍ د چا خوښۍ شراب څکي دوی خو ډېره خوشحاله ښکاري په دې پاټیانو کې خاندي راخه جي هغې نشه کي که نه کله نشه لاړ شي بیا سهار کې ډېرې خفه دي خو ټولې خفه دي یو هم خوشحاله نه دې کې څه قسمه جینکې دي بس سر جي هر سړی خپل مطلب تعلق دی چې څنګه چا سره ساتي اوس که دا هلک جیل نه روځي او تا سره واده کي ته پکې نه چې واده ورسره نه کېده نه بس سزا ورکړې څه به ترې غواړي چې خاوند مې ستا د لاس لاړ نه بس زما بچو له خو به ورکوي زما بچي به څه کوي زما خو د ګټې څوک نشته تاسو نه سبق ویلی دی وومه پورې سرجي دا چې کوم کس مړ دی مقتول چې کوم دی د دې فیملی څه وایي دا جینۍ وایي چې ما به ډانس پاټیانې کولو نه دغه هلک فیملی ته دا پته وه بالکل دا د دې ټول فیملی ته په نوټس کې و چې دی دا ډانس پارټیانې وغیره کوي خو د دې منځ کې خپلو کې تعلقات لږ ناسازګار و د هغه دا دته فایده واغسته بلکې د سره به هم ډانس پارټیانې کولې چې کوم قاتل دی نو دې د وجې نه دې ریلیشنشپ ډیولپ شو هغه ریلیشنشپ نه بعد دا وکړو مخې ته راغی د سفیر د ښځې سره ستا څونه وخت نه تعلق و تقریبا 2.5-3 کاله کېږي سر جي چېرته تعلق جوړ شوی و همداسې یو فنکشن کې تعلق جوړ شوی و پاټۍ کې د ډانس پاټۍ کې جی نو هغه نه پس چې کم دی هم ده را سره رابطه وکړه ما نه نمبر واغستو ما والا غلط نمبر ورکړو خدای شته د بل ملګري مو ورکړو د هغه نه بیا نمبر را واغستو ما سره رابطه جوړه کړه او په دې ورځ چې کم دی سر جي د ما ته پیر ورځ یاده کړې وه چې پیر په ورځ به زه هسپتال نه روباسم چې تاریخ نو د جمعې په ورځ هسپتال نه روغ کړو څوک یې رویستل هسپتال ول خاوند منشیاتو هسپتال کې داخل کړو بیا نو چې روغ کړو چې کله دوی هسپتال ته تلل هغه نه مخکې دا ما سره وه
نو چې دا ما کور ته پرېښوسته دا لاړل هسپتال ته جدي تلل ما ولیدل چې راتلل ما ولیدل بیا مې ورته وویل زه کور ته ځم نو ما ته وایي کور ته مه ځه لږ صبر وکړه مې ولې وایي موږ ډانس پارټۍ له ځو مې چېرته ځي وایي ډي سي ته ځو صحیح ده چې هلته لاړو چې هلته ورته موقع میلاو نه شوه هلته نه زه راووتم بیا شهید آباد نه زه یا کتوت سایډ ته تاو شوم دوی ما نه نشتر آباد سایډ ته تاو شو زه لاړم د سلمان بیکری سره مکال وکړو موږ نشتر آباد کې هلته فنکشن دی فارغي ګذر ته ویم او زه واپس راغلم نشتر آباد ته دوی نشتر آباد نه رکشو که د رامداس زه بیا لاړم واپس ووتم کور ته چې کور سایډ ته ووتم دی کې دوی کال وکړه چې موږ د دیر کالونی پل لاندې ولاړ یو چې زه هلته صدر نه واپس رکشه کې کېناستم دیر کالونی ته راغلم پل لاندې نه دوی ته ما ویل ما سره رکشه کې کېنئ دوی رکشه کې کېناستل د قمردین ګړی پل سره و چې ده ته ما وویلې مې جینۍ فنکشن له ځې که کور ته ځې وایي زه هغه ته ځم فنکشن له مې کور ته بس ځئ دلته نه وایي نه کور ته نه ځم فنکشن له ځم د ده په ښه اراده وه چې دا نن چې هر څه کې بس وکړه خو دا کس ختم کړه او چې بیا داسې د قمردین ګړی پل نه چې راواوړېدو د شین پل ته راورسېدو دوی مې بیا دلته رکشې نه کوز کړ چې څنګه دوی د ما د ګس سایډ ته رکشې نه کوز شول نو جینۍ دې سیده لاس ته راوړې ده زما ولا کوم ګس لاس ته وروستو لس قدمه چې لاړو بس دا واقع بیا وشو ته وویشتو بیا نو ستاسې د جینۍ سره د واده اراده وه که دوستانه دې وه چې د دې دپاره د خاوند وجه اراده د دواړو وه سرجي د یو نه وه ولې ستا دا جینۍ په خوښه دې وه خو په پارټیانو دې نه به پیرزو کېده نو دا به دا کې نو ولې وه چېرته که نه منې پوه کړې به دې وه نن نه 3 کاله مخکې مې ورته ویلي خو ده نه منله د ده خاوند هم نه منله اخره کې وایي 100 لکه روپۍ غواړي نه ولې ستا دې سره صرف خوښه دې وه دې وجې د پارټیانو نه منې کوله جی نو دې له خرچه وه بیا چا ورکوله سرجي چې همداسې رانه غسه همداسې به م وله ورکوله اوس دې څه اراده ده اوس و سړی مړ شو که دا ښځه اوس سمیږي نو ته به ورسره واده کې بس الله ته یې څه منظور یې هغه به کوو سرجي انشاءالله دا کم کار چې وکړو تا نو دا څه ډېر عجیبه غلط کار نه دی ډېر غلط کار دی تا وختي څه وی چې مینه کې څه چل کېږي مینه کې څه سرجي تا وی مینه کې هر څه راځي نه سرجي دا خبره چا وکړه دا ډانس پارټیانو کې خو بلا شی جینۍ کېږي که نه دې کې تا څه لیدلی چې ستا خوښه شوې وه سرجي ما خو یو ځل ولیده ما چې کوم دی ورته ویلې مې جینۍ مې تا سره دا کار خوند نه کړي هغه نه پس د ما سره په خپله رابطه شروع کړه ټول چې کوم دی که نه ده ځان ته متوجه کړم زه په خپل ځاني په خپل را سره رابطه کړو زه به هغه ټایم اسلام آباد کې وم پېښور کې هم نه نو چې کوم د اسلام آباد نه هم در وغوښتم بس د اسلام آباد کې به کار نه کوي تر دې حده پورې د ما نه پاسپورټ واخیستو هغه یې موشلولو وي بهر به هم نه ځي پوه شوې ځان ته په خپله متوجه کړی وم چې ته دې دونه خوښ وې که نه نو په کار خو دا ده چې اوس خو ورسره واده وکړي که نه ستا د لاس تا وله خاوند هم مړ کړی الله دې خیر شه الله ته منظور یې هغه به کېږي ته څه کار روزګار کې زه اے سی ټیکنیشین یم اے سی ټیکنیشین یم او پهله دې واده کړی دی بچي دې شته نه جی اوس چې جیل نه روزي د دې ښځه خو بچي دې موله یتیمانان کړل دا دې م کونډه کړه دې سره به څه کوې نه شو ویلی سرجي الله دې خیر وکړي چې څه کېږي هغه به ګورو دا چې کله تا به نشې مشې وکړي په ډانس پارټیانو کې هغه ټایم کې به دې خوښه وه که بیا به دې وروسته هم خوښه وه سرجي نشې چې کوم دی ما داسې نشې نه کولې چې دا چې کوم دی که نه ما وپېژندنه پکې شکر الحمدلله وخت سره داسې عادت هم نه دی چې داسې نشې م کړي وي چې کومې نشې م کولې ټولې م پرې غوستې دي عمده را باندې ختمې کړي دي دا نه چې بل چا عمده به راته وي چې نشې به نه کړي وایي که ما غواړې نشې به نه کړي ټولې نشې م ورته پرې غوستې دا دې ګوره تا ښېګړې خو یې منې که نه شکر خوښه دې م ده که نه اوس خو یې خاوند هم مړ شو اوس به دې دا درې بچي او دا ښځه به څوک ساتي تا سره خو یې ډېرې ښېګړې کړي دي نشو نه یې منې کړې که ته به وله څه کوې اوس چې سم د وس یې انشاءالله کوو به ورسره الله دې خیر وکړي او رو به ځې جیل نه مشکله غوندې ښکاري سرجي کم الکان چې ډانس پارټیانې کوي دی ټول چې نشي وکړي چې نه کوي بیا ډېرې زیاتې خوښي که نه دغسې و د واده خواهشمند وي دا ښه خبره ده که بده ښه خبره نه ده سرجي دغه هلکانو ته څه ویل غواړې چې کمې پیسې په دې شینو کې لګي دا دې په کور او په ځانو لګي نو ښه به وي ځان له به هغه جان هم ښه کړي دا جان به هم ښه وي د مور او پلار دواګانې به م والي تا له څوک راغلي دي چې دې جرم نه دي خبر شوي دي او جی څوک راغلي تر اوسه راپسې تره راتلو نن مې والد صاحب راغو نو نچ مې کتې ورته هغه ډېر سخت بیمار دی هارټ پیشنټ دی هغه هسپتال نه ډایرکټ دلته راغو مورکۍ مې همداسې کور کې پرته ده تا چې کله دا جرم وکړو ته بیا چېرته تللی وې صدر کې وم بیا چې لاړم کور سایډ ته نو به کور ته خو نه تلم سرجي بیخي داسې ټینشن کې وم چې اوس مې ویل چې څه به کېږي څه به نه کېږي
سوچ مې کولو چې و همده سره مې خبرې کولې چې دا ایس ایچ او صاحب د دې دا ټیم راډو زی اوچت کمل ته نه انجینیر سره د خبره کولې اوس چې کله د پولیس ته اونې وې کنه اوس د کله احساس وشي دا غلط کار کړی دی کنه اوس هم ښه کار دی کړی چې کله مې وکړو قسم په خدای سره چې نیمه ګنټه بعد ما ویل چې ما نه دا څه کار وشو نیمه ګنټه بعد لا ګرفتارېدل خو پرېږدي سر جي دته ما په خپله ویلې مې تاڼه راته وښیم زه په خپله ورشم ده راته تاڼه هم نه خوله ما ته درېیمه چې وشي زه بر سره ملاوېږم بیا برته زه ویم چې څه خبرې هغه رنګې خبره به کې بیبي سني ستاسو سني زما زوی و. دا څنګه قتل شو دا د ښځې بوتله په بهانه وایي راځه تماشې له ځو ځان له و. یو سني یو دا و. دې سړي ته دې رینګ کړو ما خیلې زه دې ځله دې ورته ویلې دې سړي ورته زه نړا کې نه مړ کوم سني او خیر په تیاره کې به درته مړ کم 15 کسان 15 ډزه لګېدلې دي بیا تا ته څنګه پته ولګېد دغه ټایم ته چېرته وې چې دی مړ شو زه بیمار وم کور کې هسپتال نه راوستمه دې ما ته نه دي ویلي د خپل پور بوتلې دی ریډنګ نه بوتلې غټ هسپتال نه بوتلې صاحب شیرپول بوتلې څه پکې وه دی ویل چې دا سای ختم شي کله چې دا ته رالې او زوی دې مړ پروت و نو دې خو په پردي سړي دعوه کړې وه تا ته پته وه چې دا پکې ملوث ده وا دعوه که نه دا ما ته پته وه که نه د دې ټول ریکارډ نه څه خبره ما تاسې ریکارډ وکړم مخکې دا لږ تاسو کره چېرته راغلی و دا منیب دا منیب نه دا ځان له اوسېده منیب به دې کړو نه دې بوله کپړې ایندلې خپل خاوند له ویلي دی ورته وګوره ښځې دا مړه زما دا نه دی خوښه دې ویل نه چې دا یو مې زما زوی دې ورکړو که نه دې دا لږ د دې وله تا اوسنیله چې یو مې هغه خو بند شو زما دلته لین ختم شو ورسره که نه کنه بس کاته ختم شو سني دې نه مخکې د مړ کېدو نه پهله دې ښځې چېرته داخل کړی هغه لاورې هسپتال کې هغې به تل مور ما ښځې ما خلاص کړه زه مړ کېږم ما په چوکه خلک وایي دې ویل زه دا وایي سني وایي صدر له بوځم روټۍ پې خورم روټۍ پې خورم او جوړه مې وله جوړه کړې توره او کوټي مې وله جوړه کړې ده او مورې چې چکر نه راشو که نه وایي تا به بوځي سني به رولېږم تا له به دوه ډرپ وخېدی سني چې د سهار خبر شوم وایي راشه سني مړ شو ولې یې مړ کو وایي دا یې مړ کو ځکه که نه چې دا سړی د دې خوښ و که نه ده سره واده کو هغې ویلې مورې لا اله محمد رسول هغې ویلې سني وایي مورې زه چې مړ شم دې ځان له یار کتلی همدا یار به کوي مورې ما وره خو زه به دا ځان مړ کوم وایي دا وایي زه نور نه شم کتلی لا او نه دا زما مني دا ځانیوالی دا ځانیوالو دې لپاره دې دامونه ولې شل ټانکې ولې ولګېدې شل ټانکې 15 ډزې یې ویشتو او دې روزانې دې سړي دپاره هسپتال ورکولو چاڼه کې به ستاسو بچي دي زما دوه نونه دي او یو مې دا نازبین زوی و پیژنې دا خو یتیمانان استاد بچي بیا تا دویم واده کړو ما دویم وکړو بیا دا ما به خلکو کره جامې وسمېږم او خلکو کره به مینځلې ما ویلې دا مې ځکه وکړو چې خلک راپسې خبرې نه کوي چې سني مور خلکو به یارانو پسې ګرځي یو غریب دی قاسم او ما ساتي ما له روټۍ راکوي زما بچي دې واده که د غټ که د بلشکه چالوله سني له ما واده وکړو دا ښځه ما باندې په پیسو خرڅه کړې ده 1.5 لک روپۍ دې ما نه اخېستلې مور سني چې او د ښځې چې به ډانس پارټیانې کولې تا ته پته وه ما له پته وه که نه دا ډانس پارټۍ کې دا زما زوی کړې ده که نه دا پې معیشت دې به ولې ریګونه کول راشه سني راشه سني دا د دې څلور مړونه پرېښودي دي دی زما څلورم زوی دی دا خو ځوان هلک و عین هلک و سني څه کار کوو د واده نه سني به رشکه چلوله رشکه او چلوله بیا پارټیانې به سني کولې که د ښځې سره پرې راوړې ښځې ګورې مورې ویلې و چې تاسو له ګټي نو سني له به هم ګټي که نه سني ویلې بس ما له به هم ګټي کم دی دا پیا شک وړي ډېر شک و ډېر شک و دا هغه هم جنګ یې ورسره کړی ما ته وایي مورې ما پخلا که وایي دا وګوره ښځه راله ښکاري ما له پرېږده زوی ښځه دې به ویل مورې ما دې پرېږدي پیسې ورکوم دې سړي دپاره وایي ما پرېږدي اوس حکومت نه څه مطالبه ده مطالبه ده دې له سزا ورکول پکار دي دواړو له دواړه بار به نه پرېږدي بلکل دا زما اجازت دی نه به منګور پرېږدي نه به دا سړی پرېږدي دا چې نه تاسو ته زما زامن یې دا چې نه چې دا تاڼه کې هلته ورکوي او هلته ښځو سره میلو شي پیسې ورکړي او ځان را خلاص کړي دا کنجر ښځه ډېره
دې ډېر مړونه دي بیا د بل مېړه باندې زما دا زوی دونه خبرې چې تا کې پهله نه پستا شکونه تا د دې د زونه د خلاصولو دي ولې د زوی خزینه مې زوی نه پرېښودو زوی ته وایي ته به نه ځې ته به چېرته ځې ما نه به چېرته ځې وایي ته خو زما ګټې ته ناستې خورې دا زما ګټه ده ملزمان چې تاسو انټاروګیټ کړل الګ سوي بسم الله الرحمن الرحیم الګ جی دا وایي چې دا تقریبا دونی مقابله چې زما د سره تعلقات دي زه به دې کرم تلم بارو هم توراتلو دې له ما دا کورس دا مدام غشتا او د خوان له پیسې ورکولې دې له مې ورکولې خو موږ د څه وخت نه مخکې چې کوم دې دواړه موږ خپلو کې داسې په صلاح مشوره مو کشیره دې مخ نه لري کوو خاص کر د دې خزې پکې ډېر او شیر دې مخ نه تاسو درې گئی نو مونږه منصوبه جوړه کا بیا مونږ دواړه یو ځای لاړو تقریبا چې د وکوینه 3 دن مخکې مونږ لاړو ولته کې الفلاح بیگ رامداس نه مونږه 20000 روپۍ دې خزې په خپل راوستي و موږ دواړه به یو ځای راغو د سټیټ ته کارخانو ته کوم د اصلي مسلې جوړیږي دلته رالو او 30 بور پستل مو واغشتو چې په هغې مونږه 25 دانې ټیسټ فیر وکړو او 14 دانې بیا نورو واغشتې واغشتې او دا منصوبه جوړه کړه چې موږ بزو شهید آباد هلته کې دا پروګرام د واده ډانس پروګرام چې هلته وشو بیا د خپلو کې په رابطه کې نو په یو شکل ټول دی چې کوم دی نو په راکېناست درې واړه چې کله زموږ علاقه شین پل علاقه تر رحمان باد ته راورسېده دلته کې د منیب چې وایي چې رشکي ورته شوي چې یاره ته ودرېږه دې کې سرجي دا منیب چې کم دی د باندې خو 302 دفعه کې دی دا ښځه به په کومه دفعه کې دی دا ښه ده خو چې کوم دی نو دې په ما باندې دا کار شوی دی دې سره موږ یې سونم لګولی دی 302 34/109 باقاعده په دې کې موږ ګورو خپل افسرانو سره په کوم سلا کوو ډي پي پي سره په کوم سلا کوو نو داسې مزید کېدای شي چې نور هم سیکشنې په دې کې راشي دواړو ملزمانو خپل جرم منلی دی تاسو منلی دی اسلم برآمد ده علیقتل هم برآمد دی او خپل جرم منلی دی او کنفیشن به انشاءالله چې کوي دا راته وایي دا ښځه خو د دې اف آی آر مدعي هم ده اوس دا به ملزمه کېږي د دې کې به بیا مدعي څوک وي کیسر وایي دا چې کوم دا د کیس مدعي وه دی د مخکې هم دا مشوره کړې وه چې یاره دې کې به ته په دې کې دعویداري وکړې دا چې کله موږ انټاروګیټ کړه دې موږ ته پته ولګېده چې یاره دا کیس داسې نه دی نو باقاعده دا چې موږ پراپر انټاروګیټ کړه دې ټول خبرې ترې هغسې وکړې اوس دا د دې کیس مدعي وه نو اوس پرون د دې هغه چې کوم د دې مقتول مور ده موږ راوستی مسمات یاسمین چې دا مخکې هم د خپل همدغه پروګرام ډانس ماس لکه دغه به یې کول چې دا راجا ښځه ده په جوګنشاه کې هلته اوسېده نو هغې نه ما 101 څخه مې غشتی دی او انشاءالله چې نن به زه هغه بالته کې هغې نه به 104 کوم دا دواړه په دې کې نامزد ملزمان دي منیب احمد قریشي او سایما عرف رابعه دا په دې کې دواړه ملزمان شو ګرانو ملګرو کورونه زموږ د معاشرې بنیادي اکایي ده او دا کورونه را یوځای شي بیا ترې معاشره جوړیږي خو په تېرو ورځو کې چې موږ څونه پروګرامونه وکړل او د ښځې خاوند د اختلافاتو په وجه کله د یو فریق نه او کله د بل فریق نه قتلونه کیږي دا زموږ د معاشرې د زوال نښې دي الله دې باقي خیر پېښي